السلام علیکم. وعلیکم السلام. چاله ووټ ورکوئ؟ عمران خان. عمران خان ولې؟ عمران خان بس زمونږ د زړه سکون دی، زمونږ بس زړه کې پروت دی. عمران خان دی، عمران خان زنده باد. عمران خان له ووټ ورکوم بل هیڅ چا له نه ورکوم، چې پلار مې ولاړ نه ورکوم بچاره. عمران خان د زړه سکون دی، دا نور چې دي دا نه دي. نه نور خو مونږ بس ډېر زیات خراب کړي وو، ډېر زیات. عمران خان مونږ له سیاست کارت راوښتی او ډېر زیات ښه کارونه یې کړي او بس نوکریان یې کړي او ډېر ښه کارونه یې کړي. انشاءالله زما ووټ خو د هغوی نورو خلکو خپله نظریه ده، خپله قصه بداره ده. زما انشاءالله عمران خان. د دې نورو چې کوم دي نو دوی داسې څه کارونه ستاسو د باندې نه کوي؟ نه هېڅ هم نه دي کړي. مطلب هسپتالونو کې وه، مطلب مسلې وې، ټینشن و، د غریب سړي پکې سره حیثیت نه اوس هر څه برابر شي دي. هسپتال ته لاړ شي، بل ته چې دغه ته لاړ شي، دفتر ته ښه خپل عزت پرې کېږي او ښه په طریقه باندې هر څه دغه دي. نو موږ د هغې په وجه باندې انشاءالله. زما پلار بیمار و خپله او اټیک ورته شوی و، د زړه بیمار و. هغه د مطلب 3,60,000 روپۍ، زه غریب سړی یم، دوکاندار یم، دومره روپۍ نه وي. نو د هغه په صحت کارت باندې ما د هغه اپریشن کړی. انشاءالله زما ووټ به د هغه وي. وعلیکم السلام. ووټ به چاله ورکوئ؟ د ټولو نه اول خو ستاسو ډېر زیات شکریا ادا کوم، تاسو ما ته د ویلو موقع راکړه. ما هر بار کوشش کړلی چې ما داسې یو پلیټفارم میلاو شي چې زه خپل د زړه خبره چې کوم ده په سوشل میډیا باندې راولم. د ټولو نه اول ستاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم. تپوس وکړو تاسو د ووټ په باره کې. نو ووټ چې دی هغه زموږ ښکاره ووټ دی او انشاءالله هره پیره مونږ خان سپورټ کړلی او دې پیر ښه په نه راباندې به خان مونږ بیا سپورټ کوو. خان ولې؟ هغې یو وجه ده، تاسو ته به زه یو خبر وکړم. تاسو په خپل سوشل میډیا استعمالوئ چې نن سبا وخت کې ټولې پارټیانې چې کوم دي هغه یو سیټ ته دي او خان چې کوم دی هغه اکیله تنها چې هغه بل سیټ ته دی. بله خبره دا وکړم، خان چې نن سبا په جیل کې پروت دی، خان څه قتل نه دی کړی، خان څه بل څه جرم نه دی کړی، خو نن سبا هغه زما دپاره، ستا دپاره، بل دپاره چې دی هغه جنګېږي. نو کم سے کم موږ هم د دې خبرې احساس پکار دی چې موږ د خان په بیک باندې ودرېږو او خان چې دی هغه موږ په نره باندې سپورټ کړو. کامیاب به شي انشاءالله. الله نه امید ساتو او چې څومره لکه یو خبر تاسو ته هم کومه چې نن سبا وخت کې څومره خلک چې کوم دی هغه ټولو کې د اویرنس پیدا شوی دی چې واقعي خان چې کوم دی هغه په حقه باندې دی او د نورې پارټیانې چې کوم دي سپیشلی پی ډي ایم ته به زه دا یو میسج په ستاسو په وساطت سره به ورسوم که تاسو هر بار کوشش وکړئ، څومره کوشش وکړئ، تاسو په شفاف طریقه باندې الیکشن وکړئ، انشاءالله خان چې کوم دی هغه به دود ته هی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو سمارټ ویژن ټي وي ګورئ. زه انور فواد یم. کتونکو دا وخت موجود یم په چکېسر کې. دلته کې به د عوام نه دا پوښتنه لرو، دا پوښتنه به دې کوو چې هغوی به خپل ووټ چاله ورکوي. السلام علیکم. مهرباني جي. وعلیکم السلام. خپل ووټ به موږ انشاءالله پی ټي آی په حق کې چونکې د پی ټي آی باندې کارکون یم، په ما باندې خو ډېر زیات حق دی او د هغې نه علاوه د عوام ته هغوی ډېر زیات ریلیف ورکړی دی. د هیلت په حوالې سره ایجوکیشن کې داسې نور ډېر ریفارمز هغو کړي دي چې عوام چې دی هغه مطمئن دی او په دغه وجه باندې خپل ووټ د پی ټي آی په حق کې عوام استعمالوي او انشاءالله ګټه چې ده دا به د پی ټي آی وي. ووټ په انشاءالله اړوکې کتاب له ورکوو، غټو منظرې له ورکوو. ولې څه وجه د کتاب له او منظري له ولې؟ وجه خو دا ده چې دا خلک د ملک لپاره ښه دي، لکه دا خلک چې د کلي لپاره کارونه کوي، دې لپاره لکه ووټ په هغه باندې ورکوو. فیصله سلا داسې خاص کړې نه ده که نه، خو انشاءالله بس خپله فیصله به کټر سهار د وخته کوم انشاءالله. صحیح. ان شاء الله تعالی وټ قید 804 عمران خان له خیر ان شاء الله ورکو. عمران خان له ولې ټول چانه چې تاسو کوم عمران خان نو سوچ پکار دی کنه ځکه عمران خان له بده وټ ورکو هغه دغه په سره په جیټ کې شپږم میاشت لګا خیال لري کنه هغه ته وسه کسه دغه ورته نشته چې کمه وته نشته خو هغه ته د غریب سړي سوچ دی موږ له یو څو پکار دی چې موږ هغه وټ پس ساته باندې هغه د جن نه راوړو. تاسو په خیر کامیاب بشي ان شاء الله تعالی مې السلام علیکم. وعلیکم السلام. چاله ووټ ورکوئ؟ انشاءالله پی ټي آی. پی ټي آی دا انشاءالله زمونږ خو یو امید دی او فی الحال عمران خان چې په کوم جیل کې دی نو زمونږ په زړه کې هغه درد او احساس چې کوم دی شته، هغه د قوم لپاره دې لپاره ډېرې منډې تلډې وهل دي او انشاءالله زمونږ امید دی د دې ووټ په ذریعه به هغه انشاءالله موږ د جیل نه راوباسو. انشاءالله نن سبا خو د خلکو په ایمان اسلام باندې لکه مطلب پوره څوک پوهېږي نه، نن یو سره سبا بل سره خو زمونږ چې کوم جدوجهد دی، کوم کوشش دی، انشاءالله زمونږ بھرپور د خلکو نه دا امید دی چې دوی انشاءالله خپل ووټ چې کوم دی هغه صحیح حقدار ته رسوي او د هغې مطالبه کوي. پورې کوم پارټیانې چې دي دا تاسو ځان له سوچو کې پاکستان چې آزاد شوی دغسې د دوی چې کوم دی نو پلار نیکه زوی دا د دوی چې کوم دی نو وارثي حکومت روان کړی دی د هغه دور نه. فی الحال عمران خان چې کوم دی چې راغلی نوی نسل چې کوم دی د هغو ځان له جدا یو سوچ دی د عمران خان په سوچ باندې دو نقش قدم د هغه باندې روان دي او انشاءالله زموږ ډېر امیدونه دي انشاءالله دا پاکستان پی ټي آی کوم پارټي چې دا دوباره به بحال کېږي او زموږ غټ امیدونه دي هغه الله به کامیابي راکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چچا مجھے یہ بتائیے آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ انشاءاللہ عمران خان کو. عمران خان کیوں؟ وہ ملک کے لیے بہتر ہے. انشاءالله سوچ مې لا نه دی کړی، انشاءالله چې
خو په هغه کس له ورکوم هغه ته خپله پته لګېدلې داسې نه شم ویلی چې زه دې ته ورکوم که نه خو هر سړي ته مطلب خپله څه پته مطابق لګي. لکه چاله چې ووټ ورکوي هغه ته الریډي پته ده چې ما پته ده هر کس ته خپله پته لګي نو زه نه شم دا مطلب دا چې دی هغه د هر هغه کس دی کوم چې دا اواز کوي چې په خپله خاوره د خپل اختیار د خپله خاوره د خپل اختیار په ایوانونو کې هغو د دې په باره کې خبره کوي نو موږ داسې یو کس ته ووټ ورکول غواړي چې په هغه ایوان کې هغه زموږ اواز اوچت شي نو هغه واحد عوامي نشل پاتې دي. السلام علیکم. ووټ به چاله ورکوئ؟ ووټ په غشي ده. غشي نه ولې؟ غشي په دې ملک کې چې څه کړي دي د غریب دپاره نو هغه همیشه پیپل پارټۍ کړي دي. پیپل پارټي د غریب پارټي ده د غریب خدمات یې ګوره بي اس پي چې ده هغه پاکستان کې واحد یو داسې دغه دی چې هغه غریب له سپورټ ورکوي. بل ما ته یو پروګرام او داسې پروګرام نشته چې هغه د غریب له سپورټ خپلې خبرې دي. په ټنډه کې پوسټ هغه پایپ مافیا شروع شوې ده. دا پایپ په خلک واخلي او ووټ په ورکړي بیا 15 کاله داخله نصیب خبره چې چا هره که پسته به څوک کوي؟ کتاب چوکداري ده او غټ او غټ به سود پکې کوو فلحال لا سوچ نه دی. سوچ به کوئ دی. ووټ به چاله ورکوئ؟ پي ټي آی نه ولې؟ ښه پرسنل مینې په وجه که نه داسې څه کارونه یې کړي دي؟ بس کارونه مو کړي دي او ډېر مینه ورسره ده پي ټي آی سره. ستاسو په خیال وګټي؟ انشاءالله غټې سړي دي حالت سخت دي. هېڅ خبره نه دي. امید لرئ. وټه پی ټي آی پي ټي آی ولې؟ بس زموږ پړونی کیسي او دا نور دا نور پاسې ګپ دی. د پي ټي آی داسې څه پی ټي آی هر څه ښه دي. خان صاحب زموږ لپاره جهاد کوي زموږ لپاره په جیل کې دی موږ ژوند بس ته خبره. بسم الله الرحمن الرحیم جی ووټ انشاءالله غټ سیبانی علي صاحب دی د ناخان نظري او دوی ان شاء الله خپل خاورې ما خو بله بولې خطر تو غټ ولې دي؟ غټ ووټ چونکې زموږ نظریه ده بل عمران خان کوم چې موږ ته کوم منشور راکړی دی هغې باندې انشاءالله ووټ ورکوو نو انشاءالله موږ به جاز ورته خپل ووټ ورکوو صاحب حاجي صاحب ته. خطر تو وایي څنګه چې دې وخت د حالات کې نو تاسو ته داسې ښکاري چې عمران چې دی ابو ګټي نو یو الیکشن دی او سلیکشن دی. که الیکشن وشي انشاءالله موږ به دو ځای سره راشو او که چېرته سلیکشن وشو نو بیا زموږ په لاس کې نه ده بیا تاسو ته پته ده چې د چا لاس کې ده. په هر حال الیکشن چې دی هغه که انشاءالله صحیح وشو نو موږ به انشاءالله دو ځای سره راشو.